نن به په دې ویډیو کې څنګه چې مونږه مایکروسافت ورډ او مایکروسافت ایکسل یوز کړو هم دغه شانتي کله چې تاسو سره نت وی نو د هغې لپاره د ګوګل طرفه ملاویږي د مایکروسافت د اړخه هم شته خو زه به دې کې ډسکس کوم د ګوګل والا ځکه چې هغه هم د هغې لږ انټرفیس بدل دی نو زه غواړم چې په هغې هم څه ناڅه تاسو پوه شئ. وړومبي به دلته راشم او زه به ورکم ګوګل او ډاکس. ګوګل ډاکس چې کوم دی دا څنګه چې مایکروسافت ورډ دی هغه شانتي ګوګل ډاکس دی نو دا docs.google.com به راشي په دې به کلیک کړو. دلته چې راشو نو تاسو نه به ګوګل آی ډي خامخا غواړي د جیمیل چې کومه آی ډي وي هغه به دلته لاګین کوئ. زما دلته لاګین شوې ده ټیک ده. که دا مونی لاګین کړئ نو بیا به تاسو نه غواړي به تاسو لاګین کوئ او بیا به جوړوئ که ستاسو چېرته آی ډي نه وي جوړه. هغه ما کینوه کې ورکړې هم ده بیا به زه لینک هم د سره شریک کم په دې ویډیو په ټاپ کې چې اکاونټ به څنګه کریټ کوو. زه راځم بلینک ډاکومنټ ته په دې به زه کلیک کم په دې غټ پلس دا ماته د ګوګل ډاکس هغه انټرفیس راکولو شو. اوس په دې کې ډومبي وګورئ انټایټل ډاکومنټ دی. د دې لپاره به نت خامخا ضروري وي چې نت نه وي نو ګوګل ډاکس کار نه کوي. د نت ضرورت ډیر زیات دی په دې کې او ګوګل ډاکس چې تاسو ته کوم ځای کې آنلاین یې دا تاسو په لیپټاپ کې نه سیو کیږي نه تاسو په کمپیوټر یا نه تاسو په موبایل کې سیو کیږي بلکې دا آنلاین د ګوګل سرور باندې سیو کیږي. نو د دې صرف فائدہ دا ده چې کوم ځای کې هم تاسو یې او تاسو ضرورت پیښ شي نو تاسو د کې کار کول شي او خپل فایل چې دلته پروتي دا د دې نه په اسانه چاته لیږل شي شیر کول هم شي. دا د دې فائدې دي. اوس راځو دلته رینیم کول اول وړومبي ګورئ د دې باندې کلیک کوم نو دلته نوم راغی. فار ایگزامپل زه دلته اړو نوم ورکوم لیټر ورکوم او انټر وکم نو سیوینګ راغی لیکلي دا وګورئ دا ټیک وایي چې سیو ټو ډرایو په دې چې زه کلیک کم نو دا ستاسو ګوګل ډرایو ته سیو کیږي. ګوګل ډرایو څه شی دی نو ګوګل ډرایو آنلاین د سټوریج دپاره فری سپیس ورکوي تقریبا 15 GB ورکوي. هغې کې ستاسو ټول ډاکومنټس یا ټول دا چې کوم ایکسل شیټس یا دغسې څه څیزونه یا سی وي یا هر یو فایلز یا ګوګل فوټوز هغه ته اپلوډ کول غواړئ نو هغه ستاسو ګوګل ډرایو کې اسټور وي. اوس راځم وړومبي د مینو ته د دې د انټرفیس ته لږ وګورئ نو دې کې تقریبا ډیر کارونه د هغه دغه شانتي دي مایکروسافت ورډ شانتي دي کم چې مونږ کړي دي. وړومبي دلته راځي فایل ایډیټ ویو دې ته راځم خو وړومبي د شارټ کټس ته وګورئ دا مینوز دي دلته چې څه تاسو پکار یو څیز د مینو کې تاسو ته نه ملاویږي یا پې پوهیږئ نه دلته به کلیک کوئ صرف او تاسو به ولیږئ چې زما څه پکار دي. نو دا ګورئ پیج سیټ اپ او دی راکړي که زما دلته فلټر پکاري زه به ولیکم فلټر او انټر بکم نو د فایند ان ډاکومنټ راوسته. خو بیا هم دا هیلپ څومره پورې چې کولی شي که نه دلته کې بیا سرچ د مینوز دی کې هم راځي نو زه بیا دلته فلټر لیکم او د خو مغه فایند ان ډاکومنټ راوسته کیدای شي دی ورته بل څه نوم وایي زه دلته یو فریز پین که زه ولیکم ښه دی بل څه وایي ټیک ده. نو اوس ورپسې دا دی انډو او د ریډو. د انډو کار دی چې زه یو لیکل وکم او هغه زه غواړم چې زه واپس کم. فار ایگزامپل ما ولیکل چې د کویک براون فاکس د لیزی ډاګ جمپس ور د لیزی ډاګ ټیک ده. او زه وایم چې د دې نه زه یو کاپي واخلم کنټرول سی باندې انټر مې که کنټرول وی باندې مې پیسټ کو نو زه یم چې دا واپس شي نو زه به څه کوم کنټرول زیډ یا انډو به زه په دې کې کلیک کم نو هغه به واپس شي هغه زما هغه کم تیر دغه چې او هغه به واپس شي. بیا که زه وایم چې نه هغه واپس دی راشي نو بیا به زه دلته ریډو وهم کنټرول وای دا دی په دې چې تاسو موس کرسر ودروئ تاسو ته شارټ کټ هم وي دلته هم درته وي. دا د پرنټ آپشن دی پرنټ آپشن باندې کلیک کړئ نو دی تاسو ته وي که تاسو سره چې دلته پرنټر وي نو بیا به تاسو پرنټر سلیکټ کړئ. ما سره پرنټر نشته خو دې تاسو ته اوس وایي چې دا ستاسو پیج دی. مارجنز پکې همغه دي چې نن مینیمم کسټم نو دې ځای تاسو دا سلیکټ کولی شئ. دغسې پیجز چې کوم پیجز پکاري دغې ډېر زیات آپشنز نشته خو چې کله پرنټر ورسره انسټال کیدی شي لږ ډېر آپشن دی کې راشي. خدمات دلته 2 شو کړي دي نو زه ګورم چې دلته ماته یو شو کیږي څه وجبی ښه. اوس ورپسې دا یو سب آپشن دی سپیلنګ اینډ ګرامر چیک په دې چې زه کلیک کم نو دې ماته څه وایي چې نو اویلیبل سجیشنز ټو ریویو هیڅ پکې نشته دی. که زه دلته کې د جمپس دا سپیلنګ غلط کم جبس کم او زه راځم دلته زه بیا چیک کوم نو دلته اوس وایي چې چینج دا ټو جمپس نو که زه دا غواړم نو زه به اکسپټ کم
ټیک ده. دا زیاتر اے آی هم یوز کوي کوم چې د خپل دی جیمنای. په جیمنای هم مخکې لیکچرز جوړوم اب راځي ان شاء الله. ورپسې فارمیټ پینټر. ټیک ده دا څه چل کوي زه د زه کنټرول وای کوم ریډیو کوم چې سما کړو نه اخلي ښه زه کنټرول سی کوم او لګ یو دوه ځلې پیسټ کوم. ما دیلا فونټ زه دې نه چینج کوم نو دلته سایز باندې زه کلیک کوم دا ما غټ کو لګ می بولډ کو. اوس زه غواړم چې دلته یو بل سنټنس یا یو ورډ یا ټکی لازم دا اومغه سټایل ورکم کوم چې د برنی له موار کړی دی نو زه به ول دا سلیکټ کم او دلته براشم د فارمیټ پینټر کې دلته ته پینټ فارمیټ دی وای صرف نمونه بدل دي طریقې او مغه په دې وځه یو ځل کلیک کم او چې څومره زما په کار یا به زه ټول سلیکټ کم او پرېږدم به نو د چې کم فونټ سایز یا کم فونټ سټایل یا کم چې څه اپلای یو په دې هغه فارمیټینګ دته اپلای شو. دغه شانتي اوس بیا دلته وګورئ زوم او زوم اوټ دی دا پیج موږ ته څومره ښکاري که زه دا 125% کم نو دی به دا پیج ماته رانږدې کي. دغسې که دا زه 150% کم نو نور هم رانږدې کو. ښه دلته سری سټایلز دی نارمل ټیکسټ دی ټایټل دی نو دا هغه هیډینګ او سب هیډینګز کم چې هغې کې وو خو زیاتره مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل فارمیټینګ وکړو نو دا دومره ډېر نه یوز کوو. فونټ دې ځای کې د فونټ به دې ځای نه چینج کوو ایریل یې لیکل دی په دې زه کلیک کم دا فار ایگزامپل زه دا چینج کول غواړم زه به دا سلیکټ کم فونټ باندې مې کلیک کړ نو دا ما سره مختلف آپشن دي که دا جورج زه سلیکټ کم تاسو وګورئ فونټ یې ماله بدل کړ. ښه دلته هغه کنټرول زیډ سره هغه ام ختم شوی دی. زه بیا څه کوم دلته چې زه راشم سپیلینګ اینډ ګرامر باندې به زه کلیک کم نو چینج لیکل زه ورته هم دا ایکسپټ کا بیا بلم دی ایکسپټ ټیک شو نو بلم دی نو دا بیا په دې کې ګورم اګنور آل دی ایډ ټو ویو پرسنل ډکشنری ښه زه به یم چې دا ایکسپټ کا دا هم ایکسپټ کا چینج یې که که نه ښه په دې چینج کېدو ټیک ده نو دغسې دا چینج کوي. که زه وایم چې دا زه فایند کمه نو زه به کنټرول اف باندې سلیکټ کم دلته به اوس راشي نو زه جی یو پی ایس چې کم دی اب زه سلیکټ کم دلته ما ته وایي چې څو ځله دی یو ځل دی پکې نو دا که زه وایم چې ریپلیس یې کړم په دې به زه د 3 ډاټس مې کلیک کړل دلته ما ته راغی ریپلیس وید نو زه ورته وایم جمپس او ریپلیس آل به کوم چې څونه پکې جی یو پی ایس دی هغه جمپس ته واوړېدل. دا فونټ سایز دی دغسې دا بولډ دی ایټیلیک دی انډرلاین دی هماغه څیزونه دي مایکروسافټ ورډ کې شوي هم دي تاسو وګورئ هغه خامخا نو ډېر څیزونه به ته کلیر شي. که بیا هم نه ټایم د سره نه نو زما کوشش دا دی چې زه دې کې هم زه لږ ډېر ایکسپلین کړم خو هغه ما ډېر ډیټیل کې ایکسپلین کړی دی. ایټیلیک سره دا کوږ شو انډرلاین سره ته لاندې دغه راغی. که زه دلته راشم نو ټیکسټ کلر یې لیکلی دی د دې زه کلر چینج کوم دلته به زه سلیکټ کم چې کوم زما په کار یا به زه اوکې کم. دغه شانتې ورپسې هایلایټ کلر یعنی د دې شاته چې کوم کلر راځي دا هایلایټر چې څنګه موږ یوز کوو په دې به زه کلیک کم نو زیړ ما هایلایټ کړ. داسې دا هایپر لینک دی هایپر لینک همغه زه دلته لیکم او فار ایگزامپل دا کویک دی زه دا لینک کوم نو دلته ما ته وایي چې څه لینک کول غواړئ یو بل ډاکومنټ دی هغې ته لینک کې که زه په دې کلیک کم نو د سرچ ته راشي چې په دې فایل کې کوي نو دغسې دا ټول دې کې یو بل آپشن دا دی که زه ولیکم چې www.google.com او زه انټر کم نو دی په خپله هایپر لینک شي. نو اوس که زه په دې ځای راځم دا کلیک کوم نو دلته وګورئ دلته ما ته لینک راځي چې ته دې ته لاړ شه په دې زه اوکې کوم نو دی به ما دلته ګوګل راکوله وکړي زه دا کراس کوم بیا ښه. اوس ورپسې څه شیز دی دا کمنټس دی چې کله موږ دا فایل چاته شیر کوو او موږ ورته وایو چې لکه دې کې داسې کول دي نو موږ دا کمنټ باندې کلیک کوو او هغه منشن کولیم شو @ چې ولیکو نو ما سره ټول ایمیل چې څومره دي هغه به راشي نو دا ټول له آنلاین سره ریلیټډ څیزونه دي. دغه شانتې که ایمیج انزرټ کومه نو دلته به راشم په دې ایمیج به کلیک کم دا وګورئ جنریټ ان ایمیج هم ما ته راغلی دی دا کیدای شي تاسو ته یا راغلي یا نه دا جمنای یوز کوي نو دا ډیپینډ کوي چې ستاسو اکاونټ په کوم څیز کې دی دا د ګوګل ماله خپله راکړی دی. دغه شانتې دې خوا چې ته مونږ وګورو نو دا الاینمنټ دی دا لیفټ الاینمنټ دی دا سنټر الاینمنټ دی دغسې رایټ الاینمنټ دی او جسټیفای دی. دا چې کوم دی دا اوس په ټول دا لیفټ الاینمنټ لګېدلی دی. که زه دا سنټر الاین کم نو دا په منځ ته شي که زه راشم په دې کلیک کم او زه دا رایټ الاین کم دا ښي اړخته شو که زه جسټیفای کم نو دا به دلته نه اپلای کېږي خو په دې ځای به دا اپلای شي ځکه چې دا سنټنس دلته ختم شوی دی او دا دلته کنټینیوډ دی. نو زه دلته راځم او په دې زه جسټیفای کلیک کوم نو اوس وګورئ هغه چې کوم کنټرول زیډ سره
زه بیا کوم نو دا وګورئ مخکې وروستو دی کنټرول وای مې که واپس مې ریډیو کړو نو هغه جسټیفای پې اپلای شو نو دا دواړه یو سید کې رالل نیغ په نیغه راغلل. دغه شانتي که زه بولیټس لګوم نو بیا دا دی مونږ سره نو دا چیک لیست لګوي دلته په دې زه کلیک کوم نو رایټ دغسې نور هم څیزونه دي داسې بیا دا بولیټس دي داسې که زه 1 2 3 نمبرنګ ورکوم لیست جوړوم نو هم دا کېږي. دا یو څیز پاتې شو مانه دا لاین اینډ پیراګراف سپیسنګ دی یعنې د دې ترمنځه که زه سپیسنګ ورکول غواړم زه په دې کلیک کوم دا اوس 1.15 سلیکټ شوی دی که 1.5 یې کم نو دا زیات شو. دغسې که زه نور هم په دې کې دا آپشنز دي بیفور پیراګراف نو دا به پیراګراف نه وړاندې دلته کې سپیس ایډ کی آفټر پیراګراف د پیراګراف نه لاندې به سپیس ایډ کی دلته سپیس ایډ کو. کسټم سپیسنګ کې زه ته وایم چې زما څونه سنټیمیټرز پکار دی پیراګراف نه وړاندې پیراګراف نه پس لاین سپیسنګ دا ټول نو هغې نه بس به زه دا اپلای کړم. دلته اوس دا انډنټیشن دی لکه ټیپ چې مونږ وهو دلته زه راشم او دا زه انډنټ کم خو دا د رایټ اړخ نه دی زه دې اړخ نه ګورم نو ګورئ دا انډنټیشن د باندې راغی. دغسې فارمیټنګ که زه دا چې دی زه د دا فارمیټنګ ټول ورکول غواړم چې د باندې څه بولډ اپلای دی کم سایز دی چې دی واپس زوړ خپل دغه ته لاړ شي نو زه په دې کلیر فارمیټنګ کلیک کم نو د به چې کم ډیفالټ ویل یوز دی دی کې چې کم سایز دی کم ایریل فونټ یوز شوی دی هغه بولډ هر څه ته دی ختم کړي د کلیر فارمیټنګ یعنې که دا لیزي ډاګ دی زه دا ریډ نستې ختمول غواړم په دې کلیر فارمیټ ووایم نو دی واپس خپل دغه ته لاړ شي کم ډیفالټ ویل یوز چې دته سیټ شوي دي هغې ته لاړ شي. اوس دلته کې مینو د فایل باندې سلیکټ کوم نو دا ړومبې خو نیو دی نیو دی ډاکومنټ دی نو همدغه بل ډاکومنټ کریټ کولو لپاره هم د دې ځای نه په بل نیو باندې چې زه کلیک کوم او ډاکومنټ ووایم نو یو بل ماته انټایټل ډاکومنټ د کولاو کو او دا دلته راغی. دغسې که زه واپس راځم فایل ته او اوپن چې ما سره زوړ کم یو پروتي نو اوپن باندې زه کلیک کوم. اوس په دې اوپن کې به ما سره یو تیار چې کوم زما ډرایو کې مخکې نه پراته څیزونه هغه ماته دلته راشي ریسنټ کې دا تیار جوړ دي. مای ډرایو باندې سلیکټ کم که زه دلته خپل ګوګل ډرایو نه څه وروچتوم نو هغه کوم شیرډ ود می چې کوم فایلز ما سره شیر شوي یا بل چا ما ته لینک را لیږلي او هغې کې ما کار کړی وي یا ما سره هغه شیرډ وي نو دا ما سره شیرډ راځي. دغسې کمپیوټرز کې زه خپل لیپټاپ چې کوم دی اپلوډ باندې که تاسو وایئ چې د تاسو سره په کمپیوټر کې یو فایل پروت دی او هغه زه دلته کولاوم یو ورډ فایل دی نو هم دلته په دې براوز به کلیک کې او چې کم فایل وي هغه به سلیکټ کې که ما سره دلته دا دی ګریډ 5 منتلی ټیسټ اوپن مې کو دا به اوس دلته څه وکړي دلته به دا اپلوډ کړي خو د نیټ ضروري به خامخا نو دلته د څه وکړه پاپ اپ یې بلاک کو زه ورته وایم کولاو یې کا ما په دې کلیک کو نو هغه فایل ما سره دلته په دغه کې راوسته ورډ کې چې کوم ما جوړ کړی فایل و هغه یې دلته راوستلو. واپس ځم لیټر ته او په فایل ته راځم میک ا کاپي یعنی دا ما سره که یو فایل شیر شوي یو زه وایم چې د هغې ځای یو خپله کاپي جوړول غواړم نو بیا موږ د هغې لپاره دا میک ا کاپي یوز کوو چې هغه ما سره هم زما په ګوګل ډرایو کې هم سټور شي یا که زه یې ډاونلوډ کول غواړم نو چې هغه ما سره سیف شي هم زیاتر چې میک ا کاپي وو دا به ستاسو په ډرایو کې سټور کیږي کم ګوګل ډاکس تاسو په آی ډي کې به دا سټور کیږي. یاد لرئ که ستاسو آی ډي بدله شي نو د سیټنګ به بدل شي چې په کم لیپټاپ ته یا کمپیوټر ته تاسو کښېنئ هلته یا خپل موبایل ته کښېنئ هلته خپل آی ډي ورکړئ او ګوګل ډاکس اکسس کړئ نو بیا ستاسو د آی ډي مطابق چې کم فایل ځي هر اوچتئ. دغسې داسې شیر دی که زه غواړم چې زما دا فایل یو بل څوک هم آنلاین وکتي شي نو زه به دلته راشم او شیر ود ادرز باندې به زه کلیک کړم دلته نه هم کیږي او چې کوم ایمیل دی به زه دلته ولیکم هغه به داسو ورکړئ. که دلته نه کوئ نو د دې شارټ کټ هم دا دی پروت دی شیر یې پې لیکل دي. اوس داسې دی پرایویټ اونلی ټو می لیکل دي په دې شیر به زه کلیک کړم نو هغه ځای ته راشي دا ریسټرکشن وګورئ په دې زه کلیک کوم اینی ون وذ د لینک یعنې چې چا سره دا لینک یا ته به دا فایل کولاویږي او کاپي لینک چې کله زه ووایم نو دی دلته ریسټرکشن چې چاله ما لینک ورکړی دی صرف هغه یې کولاولی شي خو که دا ما اینی ون وذ د لینک نو بیا به چې کوم دی که ما چاله ایمیل نه یم ورکړی هغه اکسس کول غواړي نو هغه یې هم د دې ځای نه اکسس کولی شي. واپس فایل مینو ته راځم او دلته ایمیل دی که دا فایل زه ایمیل کې لیږم نو ایمیل دس فایل باندې زه کلیک کم
نو دې بسو کې 2 براشي چې چاته لګي هغه ایمیل به ورکو الته به میسج وسره اٹیچ کو فایل ټایپ بدو چې دا اوس پس کې لګي که ایز ا پی ډی ایف لګي نو فایل ټایپ پی ډی ایف کا که اوپن که مایکروسافټ ورډ کې لګي نو بیا دا سلیکټ کړو کنه پلین ټیکسټ لګي نو دا بیا صرف ټی ایکس ټی فایل کیو لګي نو هغه نه پس به دا سند کو دا بلاړ شي غوي ته ورپسې رینیم دی نو دغه د آسان شارټ کټ دی چې دې باندې کلیک کړئ نو دا تاسو رینیم کولی شئ خو که دغه ځای نه نو دې ځای نه هم تاسو دا رینیم ته لاړ شئ نو هماغلته ځي موو که ستاسو په ګوګل ډرایو کې کم ځای کې تاسو ایښودل غواړئ نو هغه دا موو چې زه اوس په دې سلیکټ کړم دا ماته ډایلاګ باکس کولاو کی نو دا ماته وایي چې سجیشن دلته در کوم چې دا ځای ته که زه وایم چې آل لوکیشن نو زه به ورته بیا هغه خپل ډرایو ته لاړ شم او کې به زه شیر کړم چې کوم ځای هغه به زه خوښ کړم یا فولډر جوړوم نو هغې نه پس به بیا زه دا دلته موو کړم دغسې ایډ شارټ کټ ټو ډرایو نو دا به صرف شارټ کټ هلته به لاړ شي موو ټو بین که دا زه فایل ډیلیټ کول غواړم یعنی دا فایل ما جوړ کړی دی انټایټل ډاکومنټ چې کوم د ما نیو کړو او زه یم چې دا زه ډیلیټ کوم نو فایل ته به زه راشم او دلته موو ټو بین خو دی نه وي لا پکې لیکل نشته خو دا ما لیکل وکړل او فایل ته راغلم او موو ټو بین مې سلیکټ کړ نو دې ته څه وایي چې گو ټو ډاکس هوم سکرین یا ټیک آوټ آف بین دی وایي چې دا به ډیلیټډ شي فار ایور آفټر 30 days if this file is shared contributor can still نه نو زه دا نه لیږم ټیک شو نو دا اوس وکړم چې دا زه ډیلیټ کړم نو چېرته لاړ شم نو زه ورته یم گو ټو ډاکس هوم سکرین هلته به لاړ شي نو دا زما هغې ته لاړو دې نه واپس زه راځم او خپل فایل ته راځم فایل ته زه راغلم اوس په دې کې ورژن هسټري ده نو که مونږ کله چې مونږ یو فایل وساتو هغه مونږه ورژن هسټري دی کې بیا کتلی شو چې بیا په سبا راشو بیا پکې نور کار نو هغه دلته ټول ورژن هسټري کې ما سره راځي که زه دله نوم ورکوم نو نیم کرنټ ورژن به دلته سلیکټ کړم که زه ته وکړم چې ورژن 1 دا ما سلیکټ کړ ټیک چې د دې نه پس که زه څه دی کې چینجز کول غواړم نو هغه بیا په بل ورژن باندې سیو کوم سی ورژن هسټري نو دا اوس وګوره دلته کې دا فایل راغی او چې کوم وختي ما کړو نو هغه تش په تشه فایل پروت دی دغه شان واپس زه دې ځای ځم او فایل ته راځم نو په دې کې میک اویلیبل آفلاین دی په دې کې دا سیدا چې کله مونږ دا سلیکټ کو نو دلته کې ډاکومنټ ناو اویلیبل آفلاین ما یو دغه یوز کړی دی کروم ایکسټینشن چې ګوګل ډاکس آفلاین نو زه دلته تاسو ته خیر ایکسټینشنز باندې سلیکټ کوم یا دلته زه ډایرکټ راځم ایکسټینشنز کې تاسو ته به دلته مینیج ایکسټینشنز کې دا د ګوګل ډاکس آفلاین دا ایکسټینشن دی ټیک شو دا به تاسو انسټال کړئ نو دا څه بیا تاسو سره نیټ نم وي نو بیا تاسو ګوګل خپل لیپټاپ کې تا کولاولی شئ ګوګل ډاکس او په دې کې چینجز کولی شئ خو کله دا چینجز به بیا سیو کیږي نه یعنی دا به آنلاین نه سیو کیږي دا به صرف تاسو لیپټاپ کې پروت وي که تاسو شیر کول غواړئ نو د هغې لپاره به خامخا بیا د نیټ ضرورت دی ته خامخا پکار وي فایل ته زه واپس راغلم او ریموو آفلاین اکسس چې زه لرکم زه وایم چې دا د آفلاین نه وي اویلیبل ډیټیلز دي دغسې سیکیورټي لیمټ لینګویجز سلیکټ کول دي چې کوم لینګویج سلیکټ کول دي پیج سیټ اپ دی چې مونږ سره هول ډاکومنټس A4 لیټر A5 کم یو مونږ ته پکار دی از به دې کې سلیکټ کم داسې مارجنز دي دا ټول پیج کلر څه دی سیټ ایز ډیفالټ پیج لیست که زه دا پیج پکې نه منشن کول غواړم دا به دې طرف ته لاړ شي څنګه چې هغه ویو وه مونږ سره دا صرف مونږ سره ویو ده دا په پرنټ کې مونږ سره نه شو کېږي داسې ترتیب نه راځي خیر زه دا کینسل کوم او دا تقریبا پرنټ چې زه کله کلیک کوم نو هماغه دلته ډایرکټ چې کوم آپشن پروت و هغه دلته راغی دا یې شارټ کټ دی کنټرول پی او یا دې ځای نه کلیک کړئ ډایرکټ پرنټ ته ځي اوس واپسې ایډیټ مینو ده نو ایډیټ مینو ته زه رالم انډو دی او ریډو دی هغې نه بس کټ کاپي پیسټ دی نو هغه هم ما تاسو ته آسان شل ښودلی چې تاسو سلیکشن وکړئ رایټ کلیک کې کټ لیکلی دی دې ځای نه هم تاسو ایکسس کولی شئ چې کټ کې دا به د دې ځای نه ختم شي زه کنټرول زیډ کوم کاپي کوم نو دلته به هم پروت وي خو که زه دې خوا راشم او دلته یې زه پیسټ کول غواړم نو دلته رایټ کلیک به کوم او پیسټ به کوم نو هماغسې دلته راغی هغه شان دي که زه د ویب نه یو ډاکومنټ راوچتول غواړم فار ایگزامپل ټیک کرنچ والا نه زه لیکل راوچتول غواړم دا ما سلیکټ کړ رایټ کلیک کاپي مې کړ که دلته رالم نو دلته به اوس زه رایټ کلیک کوم او پیسټ به کوم چې پیسټ به کوم نو ما غټ راغی او ګرین کلر کې راغی که زه وایم چې نه ما ته صرف چې زما کوم د دې فایل فونټ
سایز او ورسدي صرف د هغه راشي نو زه به رایټ کلیک کم او دلته به زه ویم چې پیسټ وداوت فارمیټینګ نو اوس به صرف او صرف هغه لیکل دی هغه ځای نه را پیسټ کی او دلته چې کوم ډایرکټ کو نو هغه د هغې کلر د هغه یو څیز فونټ هر یو څیز د هغې ځای نه راوچت کو ایډیټ کې بیا پیسټ د خدغه شو سلیکټ آل سره بسو شي کنټرول ا د ټول چې څومره زموږ سیزونه وي هغه به ټول په ټوله سلیکټ شي فایند اینڈ ریپلیس که زه غواړم چې یو ټکی د هغه سرچ که هغه په دې بدل کا نو فایند اینڈ ریپلیس باندې به زه دلته راشم دغسې ورپسې ویو مینو ده نو ویو کې موډ دی چې دا ګوره ایډیټینګ سجیسټینګ او ویوینګ کله چې مونږ یو فایل جوړ کو او مونږ چاته شیر کو یا په خپل مونږ صرف وایو چې دې کې مانه چینجز غلط نشي نو زه بیا دلته راشم صرف ویوینګ ته راشم نو دلته به صرف زه ویو کولی شم په دې کې زه اوس چینجز یا سیټینګ که زه لیکل کومه په کیبورډ نو نه کیږي پکې نو ویو ته به واپس راځم موډ به چې کم دی هغه به بدلوم ایډیټینګ ته به اړوم نو اوس به دې کې زه چینجز کولی شم ټیک ده ویو ته زه بیا راځم او موډ ته زه راغلم نو سجیسټینګ څه وایي ایډیټس بیکم سجیشن اوس چې که دلته موږ څه لیکل کو نو هغه به موږ ته په چا سره چې موږ دا فایل شیر کو نو هغه ته به دا از سجیشن راځي یا که موږ ځان له غواړو چې هلکه زه پکې دا سیزونه پکې زه چینجز کول غواړم یا وروستو به یې چینج کوم اوس ما سره دونه ټیم نشته صرف ایډیټینګ کوم سرسري ګورم نو بیا به زه دا موډ سجیشن نه اړوم سجیشن ته اړوم او د هغې نه پس به واپس زه بیا کله چینجز کول غواړم ایډیټینګ ته به راځم دا دلته کې شارټکټ دی ځای کې هم بیا پروت دی دا ایډیټینګ ته زه راغلم ویو ته زه بیا راځم اوس به دې کې کمنټس ما ووایي چې تاسو کله چاته وایئ چې دلته څه شوي دي یا څه کول دي نو کمنټس کې راځي کولیپس ټیبز اینډ آوټلاین دا یادوي دا سیز دا چې په دې زه کلیک کم دا سیز به غیب شي که په دې زه بیا کلیک کم دا سیز راشي د دې دا شارټکټ دی او د دې نه هم دا ویو نه هم دا اکسس کیږي شو پرنٹ لی آوټ یعنی دا دلته چې کوم لی آوټ دی د پرنټینګ دپاره دا تاسو ته ښه چې دا پرنټ چې کوم دی دې سره ریلیټ اوس به راشي دې ویو چې زه کلیک کړم ټیک ده نو دا دې سره راغلی که شو رولر کم نو دوباره رولر راغی دلته او دې ځای کې هم رولر راغی چې څومره انچز زموږ دا پیج دی څومره سنټیمیټر هغه موږ ته ښیي شو ایکویشن ټول بار نو دا موږ ته د ایکویشن هغه فارمولې چې کوم ځای کې اچول غواړي نو هغه نیو ایکویشن چې زه کوم ځای کول غواړم دلته دا راغی او دلته د فارمولو چې کوم آپشن دي دا ګریک لیټرز که زه کوم که پلس ماینس ډیوایډ ملټیپلای اچوم که دغسې آپشنز اچوم ګریټر دین لیس دین که د میتھس کومې فارمولې ورکولي نو هغه دلته سلیکټ کولی شم او دا ایروز دي زه لږ د دې ځای نه را لاندې کېږم ویو ته زه راځم که زه بیا شو ایکویشن ټول بار اوس ورته ټیک دی که زه دا کلیک کړم نو هغه به غیب شي دغه شان که زه د شو رولر دا ټیک ورته دی په دې زه کلیک کړم نو هغه رولر غیب شو شو نان پرنټینګ کیریکټرز لک مونږ چې ویلو چې په کوم ځای کې هغه ورډ کې مونږ ویلو چې دا د پیراګراف نښه ده دا ډیش د سپیس نښه ده او دغسې که ځای کې ما ټیب ورکړي نو ما ته د ټیب نښه خو د ما ته ونه خوله دی کې حدې ځای کې ښیي اولته سټارټ کې نه ښیي دی په خپل آټو فارمیټینګ کوي نو دا ټولې نښې دا پرنټ کېږي نه خو دا صرف زمونږ دا اسانتیا د پاره چې موږ ته پته ولګي چې کوم سیس کم کار کوي زه په دې واپس کلیک کوم دا به ختم شي انزرټ ته به راشم په انزرټ کې که ایمیج انزرټ کو نو اپلوډ فرام کمپیوټر نه اپلوډ کو یا سرچ د ویب په ویب باندې چې کوم دی یو ځای کې زه ګوګل ایمیجز نه کول غواړم زه کیټل ورکوم دلته رالل او په دې زه کلیک کم او انزرټ مې سلیکټ نو دلته هغه ایمیج راغی نیغ په نیغه دا ګوګل نه ډایرکټ دې ځای پورې راغی اوس به دا زه خپل سیټینګ کولی شم هماغه دلته اوس وګورئ انلاین دی ریپ ټیکسټ دی او بریک تھرو دا بیهایند ټیکسټ ان فرنٹ آف ټیکسټ دا ټول که زه موو کول غواړم ان فرنٹ آف ټیکسټ نو دا ټیکسټ ریپینګ دی زه په اسانه هر ځای ته وړې راوړی شم که زه بیهایند د ټیکسټ کوم نو دا بیا د لیکلو شاته ټیک ده دا تاسو لیکل وینئ د هغې شاته لاړو ان فرنٹ آف ټیکسټ کې به دی د لیکلو وړاندې وي دا دی اوس په زه دلته راشم نو دا لیټسټ نیوز د دې نه پټ شو لاندې هغه دا ټول د دې ټیکسټ ریپینګ دی انزرټ ته بیا راځم دغسې دا ایمیج زه به تیا خوا لږ کلیک کړم او بیا وګورو نو ډرایو نه ګوګل فوټوز نه یا کیمرا ډایرکټ چې کوم که یو آر ایل که چا لینک درکړي هغې نه دا موږ دلته کې انزرټ کولی شو په خپل دغه کې ورپسې بیا راځي ټیبلز نو ټیبل همغه بلډینګ بلاکس دي دې کې دا څه چې کوم دی تیار سیزونه هم ورکوي خو زه دلته راځم که زه دلته کې 1 by 1 2 by 1 دا روز شو
دا روز دی او د کالمز دی. نو که زه مې چې څلور روز شي نو زه به راشم دلته 4 پورې، او زه چې 3 کالمز شي نو دې ځای ته به راشم، په دې به زه سلیکشن وکړم نو دلته به ماته هغه عمره ټیبلز جوړ کړي. نو دا اوس موو کولی شم، غټولی شم، واړو کې کولی شم. د دې ټیبل لا سپیسینګ دا زه ټول هر یو څیز دلته بیا همغه شانتي کېږي. که زه یو بل منځ کې کول غواړم نو دا دی چې څنګه تاسو په دې راشئ نو دلته یې انسرټ 1 رو بیلو لاندې به یو هیډ کی. که زه دې ته راشم او دلته دا پلس یې لیکلی دی نو انسرټ 1 کالم ټو د رایټ، نو ښي اړخ ته به یو کالم دی انسرټ کی. نو په دې کې هم دا چې وګورئ نو دا همغه د ټیبل نو دا لیفټ الاین شوی دی. که سورټ اسینډینګ ها ډیسینډینګ او اسینډینګ ورکوي، که ویلیوز پکې نو بیا به د اسینډینګ آرډر یا ډیسینډینګ آرډر کې د په خپل هغه کالم ورکوي، چینجز به ورکوي. نو دا ریلیټډ دی ټول د نیټ سره، نو ځکه پکې ډېر زیات آپشنز شته دی. هم بیا هم د مایکروسافټ ورډ شانتې ریچ نه دی، یعنی ډېر زیات فیچرز په دې کې داسې دي چې هغه پوره دلته نه دي. پس د دې نه بیا اوس انسرټ ته ورازو او په انسرټ کې دا بیلډینګ بلاکس دي. نو په دې کې ایمیل ډرافټ دی، میټینګ نوټس دی او د ای آی سمری دا پکې دوی نوي څیزونه را ایډ کړي دي. نیم خبر چې دی مال را کړی دی، مخکې خو پکې دا نو، او چې ولې را کړل کېدای شي ما یو ګوګل کورس کړی دی که هغې سره ریلیټډ دوی دا آپشن سره کړي وي نو کېدای شي ګورو چې د وي مور کې څه دي. ښه دا دي. نو دا دلته اوس موږ کتلی شو کمیونیکیشن میټینګز چې څه غواړو د هغې تیار ټیبلز د موږ له سمپل ډیسیشن لوګ انسرټ دا د تیار ټیبل موږ له دا د ټیمپلیټس جوړ کړي او راکوي راله. واپس ویو انسرټ ته راځم، ای سیګنیچر نو پاسه پې لیکلی پریمیم نو په پیسو دی، او دا داسې دی چې کله یو ډاکومنټس راشي نو ته خپل ساين چې کوم دی هغه دې کې سټور کولی شي سیګنیچر، بس هغه دې ځای نه بیا ته دلته بس کلیک کوې او هغه کار به کوې. زه که کلیک هم کوم په دې نو دې ما ته وایي چې دا پریمیم فیچر دی او ګوګل ورک سپیس پلان به دې لپاره پکاري. که ټرای ناو کوم نو ډیبټ کارت به غواړي او پیسې به غواړي، او که کینسل کوم نو زما نه وي پکار، نشم استعمالولی. خو لینک دی نو ما دې کې دا ایکسپلین کړ چې لینک څنګه کار کوي. هایپر لینک دی داسې ډرایینګ دی نو دا نیو باندې کلیک کوم او دلته اوس دا آپشنز که دلته ښه دی وجوړې ته چې ته خپل جوړ کا. موږ خو دونه تکړه نه یو. او شیپ ته زه راځم او دلته کې شیپس کې دا شته دی، ټیک د زه دا شیپ دلته ما ډرا کو، ورپسې یو بل شیپ کوم او اوس به څه کوم سیو اینډ کلوز به کوم. نو دلته څه ښه د په دې ځای کې د هغه شیپس ورکړل کېښودل. که دا زه موو کول غواړم نو آیا زه دا موو کولی شم او موو کېږي هم. هغه د ان فرنټ آف ټیکسټ ریپینګ به ان فرنټ آف ټیکسټ کو نو بیا په اسانه زه موو کولی شم. زه دا ډیلیټ کوم نو دا به زه سلیکټ کړم، ما نټ لږ مسله کوي. ها ډیلیټ یې کا ډیلیټ شو. ښه دلته راځم او کنټرول انټر وهم نو یو بل پیج ته به راشي، څنګه چې پیج بریک و. انسرټ ته بیا واپس راځم، دغسې چارټس دي نو مغه بار چارټس، کالم چارټس په ورډ کې ما ډېر ښه ایکسپلین کړي دي. کله چې موږ سره ډیټا وي بیا هم چې په دې بار ما کلیک کړ نو د انسرټینګ د چارټ راغی، دا د راوسته. اوس د دې به لینکول غواړي نو اوپن سورس دی. ښه که زه دې کې چینجز کوم نو کوم ځای نه وکړم. دلته څه آپشن خو ما ته نه ښکاري. بارډر کلر دی، بارډر ویټ، ډیش دی، ایمیج آپشنز دی. دا د ایمیج ایډ کو، ښه دا د ایمیج ایډ کو صحیح. نو دا موږ ایکسل کې زیاتر یوز کوو او ما په مایکروسافټ ایکسل کې بیا دا فولی ایکسپلین کړو کله چې موږ یو ریزلټ شیټ جوړو او په هغې کې موږ د چارټس استعمال کړو. نو هغې ځای نه تاسو وګورئ. سمبلز دي نو ایموجیز دي، سپیشل کریکټر او ایکویشن دي. ایکویشن هماغه چې په دې کلیک کم نو دا ایکویشن دې ځای کې رالل، ټیک شو. دلته نوې سیز ایموجیز دي، که زه په ایموجي کلیک کم نو دلته ما ته وایي چې کوم قسم ایموجي پکاري، دا به دې زما د ډاکومنټس کې دا ایډ کی. بیا انسرټ ته راځم، سمبلز کې سپیشل کریکټرز دي نو دا ټول کریکټرز ما ته وښول چې دا کریکټرز پکې زه ایډ کولی شم. سمبلز یا نور موډیفایر، اسی لیټن ورډز، پنکچویشن لپاره نو دا ټول هر څه زه دې کې انټر کولی شم. ښه مخکې انسرټ ته بیا ځو او دلته ټیب دی. نو دا ټیب هغه ټیب نه دی چې کوم موږ دلته په کیبورډ کې ټیب وو، بلکې ټیب دا دی چې کوم دلته سایډ کې تاسو ته فایلز کې ټیب پراته نو دا موږ کتلی په ټیب 1 کې دا دی
اوس دلته لاندې نور نشم تللی، خو که زه یو بل ټیب اډ کم، ټیب 2 راغی نو دا بیخي ماته یو بل نوې شیټ شانتي څنګه چې کولاوېدو په ګوګل په مایکروسافټ شیټ کې هغې په شان کولاو شو. دا صرف ټیبس چینج کول دي. نو د دې لپاره تاسو لاندې بره زه ځم او هغه زوړ ډیټا ماته نه راځي. نو که زه ټیب 1 سلیکټ کړم نو بیا دلته ماته هغه زړه ډیټا راځي. که په ټیب 2 کې زه څه وکم دې سوي پارټي پلانینګ نیوز لیټر، دا ماته دا اپشن په ډومبي ځلې راغلی دی. زه دا کلیک کوم او کریټ کوم. ښه دا دی ګوګل جیمنای یوز کوي، کوم چې څنګه چې چیټ جی پی ټي دی دغسې د ګوګل هغه جیمنای دی هغه یوز کوي او د هغې اوس به دې اپشن دا ټول کمپلیټ کړي نو ماته به هغه ټوله ډیټا راولي. نو سیز خو ډېر ښه سیز دی، خو چې هر چاته اویلیبل وي دا خو د یو بلاک شانتې جوړ کو. نو وګورئ اوس ټیب 1 کې دا نه ښکاري. دلته وګورئ پیج 2 of 2 پیج 1 of 2 نشته پکې سم، خو که ټیب 2 ته زه راشم دلته اوس پیج 1 of 4 دی. دغه شان دا ټیبس دي دا ټول. ټیب 1 ته واپس راځم، انزرټ ته زه راغلم او هوریزنټل لاین که زه وایم چې دلته یو لاین دی پکې راشي، انټر مې ووهه او انزرټ ته راغلم، هوریزنټل لاین مې ووهه نو دا هوریزنټل لاین د ایډ که دلته. بیا انزرټ ته زه راځم، بک مارک ته یو بریک دی، بریک همغه پیج بریک کنټرول انټر چې زه ووهم نو همغې ځای کې هغه پیج دی مات کی. که زه بیا بره چینجز کوم نو لاندې پیج ته یا لاندې لیکلو ته بیا د اثر نه رسي. دغه شان سیکشن بریک دی او کنټینیوس او نیکسټ پیج ټول پیج بریکس هم هغې کې ایکسپلین کړي. ښه بک مارک دی نو بک مارک همغلته یو نښه لګولي چې کوم ځای کې څنګه چې هایپر لینک کار کوي دلته دې کې بک مارکس دي، داسې پیج ایلیمنټس دي او اپډیټډ د لیکلي دي. نو هیډر فوټر دا دی. هیډر مونږ ویلو چې په دې سټارټ کې چې کوم لیکل راځي چې هغه په هر پیج به راځي نو دا هیډر کې مونږ لیکو او زیاتره مونږ دې کې د پیج نمبرینګ اچو. دغسې انزرټ ته راغلم او په دې کې فوټر ته راغلم. نو په فوټر کې دی مونږ په یو فار ایگزامپل یو کتاب دی وایي کې ما څو لیکل یا ډاکومنټ په هغه نو په هغه ټول ډاکومنټ چې څومره دی هغې کې به همغه لیکل راځي. آپشنز دا دی فوټر فارمیټ دی، پیج نمبرز که زه ایډ کړم نو دې څه وایي دلته آپشن دی ما سره چې هیډر کې پکار دی که فوټر کې پکار دی. شو آن فرست پیج باندې زه راولم 1 نمبر کرای نه ولم، سټارټ یې د کوم ځای نه واخلم، دا ټول آپشن دلته کې ما سره راځي. زه اپلای کوم نو دلته ماته پیج راغی چې دا 2 نمبر پیج دی. که بر لاړ شم دلته به دی 1 دلته 1 لیکلی دی په فوټر کې ایډ شوی دی. انزرټ ته زه راغلم او دلته کې تقریبا چې هغه ټول څیزونه پیج ایلیمنټ کې واټر مارک دی نو هغې ورډ کې هم ما ویلو چې واټر مارک دا وي چې شاته ستاسو په دې فایل کې یو تت شان لیکل راځي. د دې لپاره وي چې دا ستاسو دا لیکل څوک کاپی رایټ په پرنټ یې نه کړي تاسو نه یا یو څیز ډرافټ دی نو د هغې لپاره که ایمیج زه غواړم نو زه به دلته سلیکټ ایمیج کم نو هغه لوګو که زه وایم چې زما د ډاکومنټس کې یو لوګو راشي نو هغه لوګو زه بیا دلته سلیکټ ایمیج کم او چې کوم ځای ایمیج وي هغه زه اوکې کم او د هغه زه دلته انټر کم. زه ګورم که دلته لینک خدای به یو آر ایل غواړي ټیک شو اپلوډ او ګوګل ایمیجز که زه دلته یو ایمیج سرچ کوم نو ګوګل مې سرچ کو او دا زه دا کلیک کوم او زه انزرټ کوم نو د دې په شا وګورئ په شا اړخ کې تت شانتې راغی. دا سکیلینګ دی چې څومره هغه ټول یا ورکوټې کول زه غواړم دا په سکیلینګ کېږي. نو فیډډ دا دی چې تت تت چې دا فیډډ تلر کم دا به بیخي ډارک شي. مور ایمیج آپشنز پکې کلیک کوم نو بیا د دې ډیټیل دی چې اوپیسټي څونه پکار ده، برایټنس، کنټراسټ، دا ټول هر یو څیز دلته اویلیبل دی. هغه شان که زه وایم چې ریموو واټر مارک دا ته ختم کا نو دا ریموو واټر مارک سره به تیا ختم شي. زه راځم ټیکس ته که زه ټیکس کې څه لیکم چې دا فار ایگزامپل همغه خپل نوم لیکم نو دی به ما هغه نوم چې کوم دی شاته دلته راولي دا دی ټیک ده. که فونټ سایز فونټ سلیکټ کول چینج کول غواړم نو دی نه کېږي، بولډ کوم ایټالیک کوم ټرانسپیرنسي څونه زه غواړم څونه ته تول غواړم نو دغه کېږي. پلیسمنټ په کم ځای کې بیهایند ټیکس که مخې ته په فرنټ اف ټیکس ښه ډایاګنل که هوریزنټل دا ټول آپشنز په هغې کې هم دي په دې کې هم لږ دي ډېر دي. ښه دلته هغې نه پس به بیا زه دا ډن باندې کلیک کړم نو دا به دلته راشي. پیج ایلیمنټس ته بیا راځم، پیج نمبر همغه وشو په کوم چې هیډر فوټر کې اوس فارمیټ دی نو دا ورپسې بیا فارمیټ ټولز او ایکسټینشنز او هیلپ دی دا به بیا په بل کلاس کې د خیره ډیفاین کو او دا ډیټیل کې کو نو تر هغې پورې د الله په امان ښه د ودان اوسئ.